نو یو یهودی تیر شوی دی، یو لوی مورخ دی، یو ډاکټر تیر شوی دی، ډاکټر مایکل هارټ وته وایي، یهودي ډاکټر دی، ډاکټر ایچ مایکل هارټ، او د امریکې دی، او دی په مختلفو مضمونونو کې پی ایچ ډي ډاکټر دی. هغه یو کتاب لیکلی دی، د هغه کتاب نوم یې اخودري دی هارډنډ مین، یعنی سل شخصیات. او دی پخپله وایي چې په دې کتاب کې ما کم سل شخصیات لیکلي دي، ډېر سوچ سره مې لیکلي دي، او دا ټول مذهبي شخصیات نه دي، دا هغه شخصیات دي چې دی متاثر کن شخصیات دي، د دوی نه دنیا ته یو اثر رسېدلی دی، د دوی نه خلق متاثر شوي دي، او دې خلکو یو لوی انقلاب راوستلی په خپله زمانه کې، دوی تاریخ بدل کړی دی، دوی پسې ډېر خلق روان شوی دی، دې خلکو پسې، او ډېر خلق یې بدل کړی دی. دا هغه پخپله په خپل دیباچه کې لیکي، هغه سلو شخصیاتو کې متاثر کن شخصیاتو کې په اول نمبر یې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی دی، نورو سره فوټوان ورکړي دي او د سره نوم لیکلی محمد صلی الله علیه وسلم. په دریم نمبر کې د عیسایانو پیغمبر، بلکې مونږ هم ورته پیغمبر وایو، حضرت عیسی علیه السلام ذکر کړی 3 نمبر. په 15 نمبر کې خپل پیغمبر ذکر کړی دی حضرت موسی علیه السلام 15 نمبر کې. هغه وایي دا ما چې کومې نمبر یې ورکړي دي او کوم ترتیب مې ښودی دی دا مې په خپل سوچ کې برابر یې ښودی دی. په 1978 کې د دې کتاب چپی شوه 1978 کې، او دا کتاب بار بار چاپ شو، د لکونو په تعداد دا خرڅ شو، او موجوده یو لوی مورخ دی محمد عاصم بٹ، هغه د دې په اردو کې ترجمه هم کړې ده، ښکلې ترجمه یې ولا کړې ده، په دې انټرنیټ دا کتاب شته، تاسو یې کتولی شئ. محمد عاصم بٹ د ترجمه کړې ده. نو د چې کله دا کتاب ولیکه نو د یو تقریب وکړ په امریکا کې، او په هغه تقریب کې د مختلف مکتب فکر خلق یو ځای کړل، مسلمانان یې راوغوښتل، عیسایان یې راوغوښتل، یهودیان یې راوغوښتل، دهریان چې څوک خدای نه مني هغه یې راوغوښتل، لوی لارډان یې راوغوښتل، ډاکټران، یعنی ښه مضبوط تقریب یې وکړو، د دنیا چې کوم اهم شخصیات هغه یې کېنو، او دا کتاب یې مخکې کړو، او دی ثابتوله چې دا کتاب ما لیکلی دی، دا مې په ترتیب ډېر بهترین لیکلی دی، په دې ټولو خلکو کې په دې سلو شخص، او یې ډېر دي لږ نه دي، خو ما دا سل را جمع کړي دي، دا مې غټ شخصیات را جمع کړي دي چې هغې دنیا کې انقلاب راوستی دی، دنیا بدله کړې ده، او خلک ورپسې شوی دی ډېر خلک، چې خلکو کتاب وکتل او سټایلونه یې وکتل، هر یو له فری یو کتاب، نو هغې ټولو وویل چې دا خو تا ډېره لویه غلطي کړې ده. د مسلمانانو پیغمبر دی، د خپل پیغمبر نه 14 درجې اوچت لیکلی دی، د موسی علیه السلام، ته خو یهودي، او د مسلمانانو پیغمبر دی د عیسی علیه السلام نه زموږ د پیغمبر نه 2 درجې اوچت لیکلی، په 3 نمبر کې راوړی. دا ولې دوی غوغا جوړه شوه، دوی جګړه جوړه شوه، دی پاسېد او هغه تقریر د کړی دی، د وی دا زه د حالاتو نه مجبور یم، ما حقیقت لیکلی دی، او ما ولې حقیقت لیکلی دی هغه وجې درته اوس وښیم. یو حقیقت مې په دې لیکلی دی چې دې انسان محمد صلی الله علیه وسلم، دا د کافر د خولې خبره ده، والفضل ما شهدت به الاعداء، وی دې پیغمبر چې کله الله پیغمبري ورکړه په عربو کې ریګستاني علاقه کې دی، امي او د سکول کالج نه دی ویلی، نه سکول ویلی دی نه کالج ویلی دی نه مدرسه ویلی ده، او دله خدای پیغمبري ورکړه. نو وی 4 کسانو دی ومنه، یو یې خپله بیبي وه، ښځه وه حضرت خدیجه، یو یې خپل دوست و مضبوط دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، یو یې غلام و زید ابن حارثه، یو یې د تره زوی و حضرت علی. دې 4 کسانو لومبې ومنه. موږ هم داسې وایو، تاریخ هم دغسې دی. یو پکې زنانه ده، یو مشر د زنانې بیبي ده، مشر چې دی هغه دوست دی، او 2 هلکان دي، یو عزیز آزاد دی حضرت علی، او یو یې غلام دی زید ابن حارثه، 4 ومنه. او بیا د هغې نه پس د پیغمبري د تعلیمات خوارې شو، او کم ځای ته ورسېدل د تعلیمات، د تعلیمات 1.5 ارب مسلمانانو ته ورسېدل، د دې خپل هغه وخت یادېږي، اوس زیات دي،
د ده پیروکار او د ده متبعین چې دی چا ومنه یو نیم ارب ته ورسېدل او 1400 کاله وشو چې د ده پیروکار زیاتېږي او کمیږي نه. نو وایي که دی دروغجن پیغمبر وي نو دروغ 200 کالو پورې چلیږي، زیات نه چلیږي. او دروغ دومره نه زیاتېږي څومره چې د ده پیروکار زیات شو او رښتیا خورېږي، د رښتیاو ملګرتیا زیاتېږي. یو سړی به دروغ ووایي خلک ورپسې چې ورپسې به شي، خو څه موده پس هغه دروغ ښکاره شي بیا ترې ورو خلک تښتي، بیا پرېږدي خلک. د دروغو څه وخته پورې وخت وي هغه خورېږي مو، خلک یې مني، وروسته بیا خلکو باندې هغه ښکاره شي نو خلک یې پرېږدي. 1400 کاله وشو چې د ده پیروکار د ده منونکي خلک چې مسلمانان ورته وایي یو نیم ارد ته ورسېدل او نور هم زیاتېږي. دا څنګه دروغ کېدی شي؟ دا دروغ نشي کېدی. دا رښتونی پیغمبر دی، دا مذهب او دا دین رښتونی دی، دا دروغ نشي کېدی او دا زیاتېږي کمیږي نه. او یو ډېر عجیبه خبره بله درته وکړم، دا چې د ده پیروکار هغه پیروکار هم نه دي چې کوم د یهودیانو په شانتې دي او کوم د عیسایانو په شانتې دي او کوم د نورو پیغمبرانو پیروکار دي. د ده پیروکار د ده په ژوند کې هم او د ده د وفات نه اوس هم په ده او د ده په ناموس ځان وجني. ظاهري پارټي نه ده، پارټۍ کې هنن یو سړی دی سبا ته دی، ظاهر کې یو سړی یو سیاسي پارټۍ کې دی، یو بل ګروپ کې دی، دا یو مشر یې ګڼلی دی، که هغه ته هغه خپل مفاد میلاویږي نو وي ورسره، مفاد نه میلاویږي تښتي. څومره خلک تاسو دل پټۍ بدلوي را بدلوي که نه بدلوي؟ نن یو پارټۍ کې دی خو چې وګورو چې دا لیډر کې خو زما دا چل دی نو تښتي دی. نن بله پارټۍ کې دی هغه لیډر کې وګورو چې دی خو دا چل دی نو تښتي دی. نن بله پارټۍ کې دی ګورو چې درنه بس فایده والمه فایده ورته میلو نه شي نو تښتي دی. نو بله پارټۍ کې دی وایي دلته ماته فایده میلو شي نو فایده میلو نه شي تښتي دی. تر ننه پورې د ده یو ملګری ونه تښتی وي ځای که نه. دا یو عجیبه ټکې دی، دا واوره وی زه که نه په ټوله دنیا کې په ماضي کې او په حال کې نظر واچوې او د محمد همپله شخصیت ماته وښایه صلی الله علیه وسلم، د هغه په شان وښایه. ټول په امریکا کې په کانفرنس روم کې چې کوم لوی خلک و، ساینسدانان او پروفیسران او ډاکټران او یهودیان او عیسایان ټول یې په یو ټس خاموشه کړل، وی وښایه وښایه ماته د ده همپله شخصیت ماته وښایه. وګورئ وښایه د ده همپله د په دنیا کې انقلاب راوستی دی، د دنیا بدله کړې ده، د تاریخ بدل کړی دی، د هغه خلک نیغ کړی دی، هغه خلک چې چا به لوڼه جم دی ښخولی، د هغه خلک نیغ کړی دی چې چا به خپلو میندو سره زناکاری کولی، د هغه خلک ډوب کړی او نیغ کړی دی چې چا خویندو سره نکاحونه کړي دي، د هغه خلک نیغ کړی چې مردارې به یې خوړې، د هغه خلک نیغ کړی دی او تهذیب ته یې راوستلي چې څوک به بربنډ ګرځېده. وښایه ماته داسې څوک والله 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 کافر دی، خو د دین مطالعه کړې ده او د پیغمبر شخصیت یې پېژندلی، موږ نه دی پېژندلی. وښایه داسې شخصیت وي ماته وښایه تاسو. او بیا څه وایي؟ یو ډېر عجیبه خبره کوي، یو ډېر عجیبه خبره کوي، بیا وایي یو کار یې کړی دی، وی انصاف یې څنګه قایم کړی دی؟ انصاف وی داسې انصاف دې څوک قایم کړي لکه ده چې قایم کړی دی که نه؟ ځه ودې ښایي که نه څنګه انصاف یې قایم کړی دی؟ وی په یو موقع دې محمد اعلان کړی دی صلی الله علیه وسلم، په یو موقع چې که زما لور فاطمې غلا کړې وې د هغې نه به مې ملاس کټ کاو. ودې وایي څه داسې یو بادشاه به داسې وایي؟ او واقعي په مکه کې یو ښځې غلا کړې وه، د هغې فاطمه نوم، د پیغمبر هم د لور په شان نوم یې فاطمه. نو چې رسول الله مبارک له راغله ثبوت پرې راغی نو حضور پاک پې لاس یې پرېږدي او د یو لوی خاندان سره تعلق. نو خلک په یاره کې شو چې خدای پاکه دې غریب دې نه لاس پرې شي، دا خو د غټ خاندان سره ټول خاندان یې واپس بل خوا لاړ نه شي، دشمني جوړه نه شي، اختلاف جوړ نه شي. نو حضور پاک له د زید ابن حارثه د هغه الک چې لومبی په پیغمبر ایمان راوړو او پیغمبر مبارک ورته خپل زوی ویلی و، زوی په زویوالی نیولی و، یو وخت کې د هغه زوی اسامه هغې ولې سپارش کې راوست. اسامه ډېر زیات خوښ، دومره یې خوښ و چې یو ځل حضور پاک سره په دې خپه باندې ناست و، ماشوم و د رنګ هم تور و د رنګه، نو پوزه یې وبهېدله. نو چې پوزه یې وبهېدله نو حضور پاک وله پوزه پاکوله. نو بی بی عایشه صدیقه ورته وایي د الله رسوله دا پوزه ته مه پاکوه، دا به وله زه پاکه کړمه. نو حضور پاک وایي نه عایشې پوزه به وله زه پاکومه، احبیه د سره مینه کوه فاني احبه د سره زه مینه کوم. داسې پیغمبر د غلام بچي له پوزه پاکوي، کم لاس باندې چې کوم لاس حیثیت د الله د عرش نام اوچت دی، هغه لاس باندې وله پوزه پاکوي. دا د پیغمبر شان و، غلام سره او د غلامانو بچو سره کم انصاف کړی دی. نو هغه اسامه ولا سپارش کې راوسته، وی اسامه ورته وایي د الله رسول دا جینۍ پرېږده، لاس ته مه پرې کوه.
فتنه جوړه نشي، فساد جوړ نشي، لوی خاندان لوړه. نو حضور پاک وته غصه شو، اتشفع فی حد من حدود الله، د خدای په حد کې ته سپاره شروع کې، الله په حد کې د خدای حد قائم نه کوم او حد قائمون با. او استاسو نمخ کې امتونه په دې هلاک شوي دي چې مالدار به غلطي وکړه هغه ته به سزا نه ورکول او غریب له به سزا ورکول. اوس هم ګورې داسې ده قانون غریب لري مالدار نه نشته. مالدار سپارښو کې پرېږدي، مالدار پیسې ورکړي رشوت ورکړي پرېږدي، مالدار په حوالات کې یو شپه هم نه کوي، غریب پکې رګړېږي. غریب له قانون شته دغه ځای کې په لاره باندې روان دی ګاډي پرچه ولا زر ورکړي، او مالدار نیغ روان دی د تر چاپلار سو کله وي مالدار لکه پرچه ورکړي، پولیس غریبانان د ټریفیک والا مجبور دي الته ډي اس پي صاحب الته کې مشران د ټلیفونو کې دا چل د سره پرې دې کنه پرې اسو کې خو پولیس والام غریبانان نه نسی هغه د نو تر بر نه سپارښ شي پرې دا کني بدلوم نو کرنه دی وباسو پرېږي. اکثر یو مثال ورکوم د پاکستان د قانون مثال د جولاګي د جاله په شان دی، مچ پکې نخلي ماشم پکې نخلي او چې مرغې پر راشي اونډه جاله وړي جاله اونډه یو سی بیا جاله پته نه لګي. دغه زموږ مثال مرغې را اونډه جاله یو بشیر جان کا په ورغه خو ما په کاچ جاله نه اونډه جاله وړي او کرا کوډه غونډه مچ پکې ورغه په مخه پکې نخلي. نو رسول الله مبارک سوی وی مخکې امتونه په دې تباہ او هلاک شو چې غریب با نقصان وکنو په هغه به حق قائم او مالدار ته به غږ نه کو پرې خېدو به. والذي نفسي بيدي حضور پاک اعلان وکړه زما د پاک ذات قسم چې زما ساده چا په اختیار کې لو ان فاطمه بنت محمد اعاذها الله منه سرقت لقطعت يدها. زما د پاک ذات قسم چې زما ساده چا په اختیار کې دا کله محمد صلی الله علیه وسلم لور فاطمه غلا کړې و قسم په خدای چې دا غي نه به ملاس پرې کو دا خلا دا سې پرې کټه او هغه جنې بیا خدای پاک سم کړه توبه او استحسنت توبتها او بیا رسول الله مبارک لره تعالی دینی مسلو ته بوسونه وې دي. نو هغه مایکل هارت سوی هغه او خای په دنیا کې دا مثال لکه د مسلمانانو پیغمبر چې کوم مثال قائم کړی دی دا مالور غلو کلاس پته پرې کو او خای او بل سوی په مرګرو لوګ امر غلي د تن امر غلي د پیغمبر په مرګرو د باندې سر کې وسره لوګ راغلي مال به د بار نه راته صدقه نه د خوړلې مرګرو له ور کړی او خای دلته خو چې مال مشل راجلم بیا غزان پورا کې رسول الله ور کوي دله مال راغلی دی دولت راغلی صدقه نه ده خوړلې نه په خپلو بچو خوړلې ده خلکو له ورکړې ده او که هدیه ډالۍ راغلی ده نو کور تاله تللی ده چې هغې تقسیم کړې ده چې صحابه به یو ورځ نارو دي به ملګري به یو ورځ نارو دي به درې ورځې نارو او که ملګري به درې ورځې نارو نو وایي وښایه راته ټولو پروفیسرانو ډاکټرانو پي ایچ ډیګانو ته وایي وښایه که نه چې صحابو مخامخ خپلو ملګرو ته ودرېدلي دي نو لمنې اوچته کړې ده او خپلو ملګرو ته دوه کاڼي خولې دي چې وګورئ زما په خېټه د لوږې د لاسه ما دوه کاڼي تړلي دي وایي په دنیا کې د دې مثال او همپله سړی ماله پیدا کوي زه مجبور یم د دې خبرې نه زه مجبور یم د دې خبرې نه چې د نومه په اول نمبر کې لیکم وی څومره پیشوایان او مشران چې تیر شوي دي په ټولو پیشوایانو کې ټولو پیشوایانو کې کامیاب ترین پیشوا محمد تیر شوی دی صلی الله علیه وسلم او تاسو د په ماضی باندې نظر واچوي په تیر شوی زمانہ باندې نو دی لا د پیغمبرانو مخ کې صادق او امینو رښتونی امانتګر د پیغمبرانو مخ دا څوک دا خبرې کوي دا يهودي کوي او په یو کانفرنس کې کوي او په یو بل کانفرنس کې په د باندې د عیسایانو اعتراض راغی عیسایان پر راپاسېدل دلته په يهوديانو می اعتراض وکړو عیسایانو می اعتراض وکړو یو بل کانفرنس هغه کې په عیسایانو اعتراض وکړو وې زموږ پیغمبر دی ولې په دریم نمبر کې ذکر کړی دا غي سلور جواب کوي خو ختم دی دا برته ان شاء الله په بل جمعه کې وي ان شاء الله العزيز زموږ د پرده غټه خوشحالي ده زموږ د پرده چې زموږ د مبارک پیغمبر صفت تر نن پورې کافرون کړي هغه هم مني زموږ پیغمبر مبارک دا غریشتین ولی مني دا انصاف مني خلاصه کې دا د مرګروم مني په دې کې حضرت عمر فاروق هم لیکلي خروج نمبر کې لیکلي
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ په دې فرض کتاب کې لیکلي، په 100 عظیم شخصیاتو کې هغه لګ رستو نمبر کې لیکلي.